السلام علیکم. منرالز څه ته وایي؟ هغه کم منرالز دي چې د هغې زموږ وجود ته په زیات مقدار کې ضرورت دی او هغه کم منرالز دي چې د هغې زموږ وجود ته په لږ مقدار کې ضرورت دی. د دې نه علاوه منرالز به مونږ د کمو خوراکونو نه حاصلو او دا زموږ په وجود کې کم اهم کردار ادا کوي. هغه کم ضروري کم امپورټنټ فنکشنز دي، کارونه دي چې هغه د دې منرال په ذریعه زموږ په باډي کې زموږ په جسم کې کیږي. د دې نه علاوه که منرالز زموږ په وجود کې کم شي نو زموږ په وجود باندې به کم نیگیټیو، کم منفي، کم خراب اثرات ورزيږي. منرالز څه ته وایي؟ منرالز داسې نیوټرینټس دي چې دا زموږ وجود ته ډېر په لږ مقدار کې پکار وي. یعنې دا منرالز چې کوم دي دا مایکرو نیوټرینټس دي. د دې زموږ وجود ته په ډېر لږ مقدار کې ضرورت دي. دې نه علاوه دا منرالز چې کوم دي دا ان ارګینک نیوټرینټس دي. دا منرالز زموږ په جسم کې نه تیاریږي. دا به خامخا مونږه د خوراک نه حاصلو، یعنی چې مونږ کوم خوراک وخورو په هغې کې منرالز وي او هغه چې کوم دی دا خوراک نه زموږ جسم ته منرالز ملاویږي او دا زموږ په وجود کې مختلف قسمه فنکشنز، مختلف قسمه کارونه کوي. دا منرالز په دوو قسمونو کې تقسیم شوي دي. یو ته میجر منرالز وای یا ورته میکرو منرالز وای او بل قسم ته ټریس منرالز وای یا ورته مایکرو منرالز وای. میجر یا میکرو منرالز څه ته وای؟ هغه منرالز چې هغه په ورځ کې زموږ ته د هغې څومره مقدار ضرورت دي، د څومره مقدار منرالز د 100 میلی ګرام پر ډے، یعنی په یو ورځ کې د دغه منرالز موږ ته د 100 میلی ګرامو ضرورت دي. نو داسې قسمه منرالز ته میجر منرالز وای یا ورته میکرو منرالز وای. اوس هغه کم منرالز په دې کې راځي، په دې میجر کې یا په دې میکرو کې هغه موږ سره دی پوټاشیم، سوډیم، فاسفورس، میګنیشیم، کیلشیم، سلفر او کلورین. دا داسې منرالز دي چې دا وجود ته دا زموږ وجود ته لږ زیات مقدار کې پکار وي. څومره؟ 100 میلی ګرام پر ډے. په یو ورځ کې 100 میلی ګرامه د دې زموږ وجود ته ضرورت دي. نو دې قسمه منرالز ته میکرو منرالز یا میجر منرالز وایي. دویم چې کوم قسم دی هغې ته ویلی شي ټریس منرالز یا مایکرو منرالز. یعنی دا زموږ وجود ته پر ډے په یو ورځ کې دا چې کوم منرالز دي زموږ جسم ته 100 میلی ګرامه بس پکار وي، ډېر لږ مقدار کې پکار وي د دې نورو په مقابله کې، د میکرو مقابله کې. نو په دې وجه دې ته چې دا په لږ مقدار کې پکار دي 100 میلی ګرامه موږ له په یو ورځ کې پکار دي په ټوله ورځ کې، نو ځکه دې قسمه منرالز ته ویلی شي ټریس منرالز یا مایکرو منرالز. په دې کې کم راځي؟ په دې کې موږ سره آیرن راځي، په دې کې موږ سره زنک، په دې کې موږ سره کاپر، په دې کې موږ سره سیلینیم وغیره وغیره. دا داسې منرالز دي چې دا موږ ته 100 میلی ګرام پکاري په یو ورځ کې، نو ځکه دې ته ټریس منرالز یا مایکرو منرالز وایي. اوس دا چې کوم منرالز مونږ ذکر کړل، که میکرو منرالز دي که مایکرو منرالز دي، دا به مونږ د کم قسمه قدرتي خوراکونو نه حاصلو. دا منرالز زمونږ په جسم کې کم امپورټنټ فنکشنز دي، امپورټنټ کارونه دي چې هغه د دې منرالز په ذریعه زمونږ په وجود کې کیږي. د کیلشیم سورسز چې کوم دي، یعنی د کم خوراکونو نه مونږ ته چې کم کیلشیم ملاویږي هغه کم خوراکونه دي. پای کې مونږ سره نمبر 1 راځي ملک، پېشولو، سپینچ، پالک، فش، میان، آمنډز، بادام. دې کې دا ایل سایلنټ دی، دا اصل کې ALMOND دی که نه، آمنډز یعنی بادام. پګز، انځر چې مونږ ورته وایو، انجیر چې ورته وایي که نه، انځر، پګز. لیګیومز چې کوم پلیدار خوراکونه دي په هغې کې وغیره وغیره. نو د دې نه مونږ ته کیلشیم ملاویږي، دا د کیلشیم سورسز دي. فنکشنز یې څه دي، کارونه یې څه دي؟ بون هیلث، یعنی دې سره چې کوم بونز دي هغه مضبوطي سټرانګ په دې کې دا هیلپ ورکوي د بونز په مضبوطیا کې، ټیت د غاښونو په مضبوطیا کې، مسلز
په مسلز کې، نروز په نروز کې، بلډ کلاټینګ دا وینه چې کم جمع کېدل دي په دې کې د کیلشیم اهم کردار دی. اوس ډیفیشنسي یعنی که کیلشیم د انسان په وجود کې کم شي، کم قسمه بیماریانې به لګي یا کم اثرات به په جسم باندې ورزیږي. نو پای کې موږ سره راځي ریکټس. ریکټس داسې بیماري ده چې په دې کې د ماشومانو اخپې چې کم دي هغه کږې غونته شي، د اډوکې دومره کمزوري شي چې د کیلشیم د کمی د وایي چې هغه داسې کږې وږې شي. نو دا ریکټس چې کم دی دا یو بیماري ده. آسټیوپوروسس هم د اډوکو یو بیماري ده، په دې کې دا اډوکي کمزوري شي، داسې پورس شي، نري نري سوري پکې وشي د کیلشیم د کمی د وجې. دې ته آسټیوپوروسس وایي. هغه بونس چې کوم دی هغه سپونجي غونته شي. ډینټل پرابلمس یعنی غاښونو ته یا چې کوم جامې دي که نه هغې باندې اثر غورځېږي د دې کیلشیم د کمی د وجې. مسل ویکنس، مسل چې کوم دی هغه پکې کمزوري شي، دا یا که کوم فنکشن دی کوم کار دی هغه لږ کمزوري شي د کیلشیم د کمی د وجې. د آیرن FE یعنی آیرن، د آیرن سورسز هغه موږ سره دي میټ، غوښه شوله، چکن، چرګ شو، لیور، اینا، سپینچ، پالک، ویټ، غنم ایټسټرا وغیره وغیره. د دې نه چې کوم دی آیرن زموږ وجود ته ملاویږي. فنکشنز کارونه یې څه دي؟ اکسیجن ټرانسپورټ. د آیرن د ټول نه مشهور او د ټول نه اهم کار څه دی؟ دا چې کوم اکسیجن دی دا ټرانسپورټ کوي. یعنی موږ چې کله ساه واخلو زموږ لنګس ته زموږ پیپړو ته اکسیجن لړ شي، هغه اکسیجن په وینه کې شامل شي او هغه چا سره ملاویږي؟ د آیرن سره. په دې وینه کې آیرن دی هغه چې کوم دی دا اکسیجن هغه وړي او هر سیل ته زموږ د جسم هر حصې ته رسوي. داشان انرژي پروډکشن بل کار یې دی. انرژي پروډکشن یعنی انرژي پیدا کول. انزایم اکټیویټي یعنی آیرن چې کوم دی دا انزایم اکټیویټي، انزایم داسې کیمیکل دي چې هغه زموږ په وجود کې کیمیکل ریاکشنز کېږي هغه سپیډ اپ کوي. دا شان امیون فنکشن زموږ په دې امیون سیسټم کې هم د دې یو اهم کردار دی. ډیفیشنسي که چېرې آیرن په وجود کې کم شي، کم قسمه بیماریانې به لګي. نو لومبنې د انیمیا، زموږ وجود چې کم سره وینه ده په وجود کې د هغې کمې راشي. پیل سکن، ویکنس انسان وجود کمزوري کې انسان کې کمزوري راولي. شارټنس اف برید او دا ساه چې کم دی دا لنډ لنډ کېږي. نو دا د دې د ډیفیشنسي د دې د کمی بیماریانې دي یا په وجود باندې د دې اثرات دي. نو دا زموږ نننی ټاپک د منرلز په باره کې. امید لرم چې انشاءالله په ټاپک باندې به 100% پوه شوي. که ټاپک مو خوښ شوي ویډیو لایک کړئ، شیر یې کړئ، کمنټ پې وکړئ او که تر اوسه پورې تاسو لا چینل نی سبسکرایب کړی نو چینل سبسکرایب کړئ. تھینکس فار واچنګ. د الله په امان.